السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو امید لرم چې روغ جوړ به الله تعالی هم د صحت او عافیت په جامه کې ساته. ستاسو په علم کې دي چې 14 اگست را روان دی. په دغه کې د جشن ازادۍ په عنوان باندې ځای په ځای پروګرامونه جلسې کیږي. بیا د 14 اگست شپه چې کومه ده په دې باندې یو ډېر بد حال وي. زموږ نوجوان نسل چې دی ردین نه دی خبر چې دلته موږ ته ازادي څنګه ملاو شوې ده، زموږ ملک په وجود کې څنګه راغلی دی، په دې کې د علماو کردار قربانۍ سوې، اهل حق څه قربانۍ ورکړې وې. زموږ نوی نسل د دې نه نابلده او ناشنا دی. د دې وجې نه په 13 اگست به روز بود د ماخوستن لمونځ پسې متصل به انشاءالله زموږ پروګرام وي تحریک ازادۍ کې د علماء حق کردار په عنوان باندې. کم تحریکات په دې کې د علماو او د دیندار خلکو قربانۍ سوې دا څنګه آزاد شو، په دغه عنوان پروګرام دی. ځای دی رینګ روډ، لطیف آباد، ملک جهانګیر چوک، الحاج ملک جهانګیر قلعه. دې کې به ګڼ شمېر علما کرام شرکت کوي، نعتخوانان به پکې راځي. زموږ د نوجوان احناف ضلع پېښور زیر اهتمام نو ټول ملګري چې څومره د پېښور سره تعلق ساتي هغه ضرور شرکت وکړي. دا پوسټر به دلته په دغه کې ویډیو کې شیر هم شي تاسو سره. نو ټولو ملګرو ته درخواست دی زموږ د ضلع پېښور سره چې څومره تعلق ساتي انشاءالله 2-2.5 غنټو پورې به پروګرام وي زیات نه زیات. نو په هغې کې زموږ د پېښور چې څومره ملګري دي څومره مسلمانان دي هغه ټول ته زه دعوت ورکوم. دې وخت کې یو ته رسېدل ممکن نه وي. علما دي، طلبه کرام دي، عوام الناس رونه دي، د سکول او کالج سره تعلق ساتي، کاروبار سره تعلق ساتي. شپه د چوټي به مو انشاءالله العزیز. نو په ځای د دې چې مونږ په ګډاګانو په ټنګ ټکور او په دغسې د الله د بغاوت والا مجالسو کې شریک کېږو، دې به ځای دغسې دینداره د علماو مجلس ته راشو انشاءالله العزیز. مونږ به رسنه خبر هم شو او هغه شپه چې په دې شپه باندې د الله شکر ادا کول پکار هغه په شکر کې راشي. ټول ملګرو ته درخواست دی 13 اگست به روز بود د ماسخوتن لمونځ پسې 8 بجې نمبر یې دلته تاسو د مولانا عبدالله سرحدي صاحب وغیره ذمه دار ملګرو سره نمبر شته دی، تاسو په هغې سره رابطه کولی شئ. الله هم ډېر خوشحاله که ټول ملګري زما د پیغام نورو ملګرو ته ورسوئ او هر ملګری د ځان سره 5 3 ملګري ضرور راولئ. څوک چې یو حدیث کې راځي الدال علی الخیر کفاعلی، نیکۍ طرف ته رهنمایي کوونکی دام په شان د فاعل د دی. نو که ته راشي او نور ملګري ځان سره راولئ، دعوت دې چلولی، ستا په دعوت څوک شریک شي نو تا ته به د هغوی هم اجر میلاویږي انشاءالله. خپل اجر به دې وي او هغه اجر به تا ته میلاویږي. الله رب ذوالجلال دې زموږ نه راضي شي. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.